دی آیت مبارکه کې د سلام متعلق آداب ذکر کړي چې د سلام جواب ورکول واجب دی او کوم کس چې سلام وکړي نو د هغې جواب د هغې نه ښه ورکول پکار دی. یو کس ووایي چې السلام علیکم، په جواب کې وعلیکم سلام ورحمت الله ویل، او که یو سړی السلام علیکم ورحمت الله ووایي په جواب کې وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتہ او که یو سړی دغه شان پوره سلام ووایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ په جواب کې وعلیکم السلام ویل، یعنی دغه ټول په دې کې خود به خود شامل شول. بعض خلک په دې کې ومغفرته وجنت مثواه الفاظ سیوا کوي، دا الفاظ منقول نه دي. نو فرمایي چې کله وإذا کله حییتم چې پیشکشي وکړلی شي تاسو ته، سلام وکړلی شي تاسو ته بتحیة په سلام کولو سره لکه څنګه چې موږ سلام ته په خیر راغلی وایو، دغه شانتې په عرب کې دې ته تحیه ویلی کېږي، ځکه چې هغوی به حیاک الله لفظ استعمالو، حیاک الله، الله دې جمدی لره، لکه زموږ په پښتو کې هم داسې الفاظ استعمالیږي. نو دې ته موږ په خیر راغلی وایو، موږ وایو په خیر راغلی. نو په عرب کې سلام کولو دپاره بچون کې د سلام د حکم راتلو نه مخکې حیاک الله ویلی کېدو، نو دې د وجې نه دې ادب ته تحیه ویلی کېږي.